ما د بازونو یاري کړې د جبو ډینګه ما ته مه وهه سانګونه. او بل ډېر ملګري دا خبره کوي چې دی شهرت غواړي، شهرت خوښوي. نو زه تاسو ټولو ته وایم چې شهرت کمال نه دی، قبولیت کمال دی. ډېر څیزونه مشهور دي خو مقبول نه دي. زمونږ ټول مشایخ او اکابر دغه شانتې نام نهاد ناکام نافرمان مناظرین نه خوښوي. او بل ډېر ملګري دا خبره کوي چې دی شهرت غواړي، شهرت خوښوي. نو زه تاسو ټولو ته وایم یعنې تپوسونه وکئ، ورشئ وګرځئ، دارالفتاء وګورئ، مشایخو له ورشئ، مفتیانو له ورشئ، خو علماو له او مشرانو له ورشئ. هغوی ټول بار بار همدا وایي چې د دې نه خیر نه خورېږي، دا انتشار او فساد توړ پیدا کوي. او ما خدا عزم کړی که تاسو ما ته هر نسبت کوئ، که کنزل کوئ، که وی دی شهرت غواړي او که دی وی هر قسمه الزام تړي، دا مې عزم کړی، عزم تر مرګ اخري سلګۍ پورې به انشاءالله د دین د هرې شعبې دفاع کوم. د خپلو اکابرو اسلافو مشایخو به هم کوم، د دعوت تبلیغ به هم کوم، د جهاد به هم کوم، د خانقاه به هم کوم، د مدرسې به هم کوم، او دغه رنګې د ناموس رسالت به هم کوم. هر میدان کې دا مې عزم دی انشاء الله العزیز. لکه څنګه چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې جهاد هم کړی دی، د طایف په کوڅو کې گشتونه هم کړي دي، او مسجد نبوي کې ذکر اذکار هم کړي دي، او اصحاب صفو ته په هغه چپوتره باندې مدرسه درس او تدریس هم کړی دی. دا ټول دین دی، د ټولو شعبو به انشاءالله پوره دفاع کوم. که هر میدان کې هر څوک راځي، که سر مې پکې ځي او کمال ځي، هر څه ته تیار یم. ما د بازونو یاري کړې د جبو ډینګه ما ته مه وهه سانګونه. انشاءالله العزیز دې باندې سنجیده ملګري پوهېږي. ډېر مهذب انداز کې زما ټول کلیپونه دي. که کنزل کوئ او که هر څه قسمه ستاسو طرف نه دغه راځي، ما ته په سر سترګو قبول. زما په دواړه لاسه تاسو ته سلام او دعا ده. انشاءالله العزیز دعاګانې درته کوم. او تاسو کنزل کوئ او داسې دوه یاران بچا نه وي لیدلي چې دا یو ورته کنزل کړه او بل دعا. اقول قولي هذا استغفر الله لي.